ته نه رسې که تا د مور علي په اسکلي که نه ته ماله داسې چیلنج راکړه چې تا د زه اوس په زرونو روایتونه پېښ کوم که نه په تواتر روایتونه ته زه پېښ کوم که نه چې د الله رسول په جهر باندې امین ویلی دی صحابو دا مسجدونه ګړنګولي کړي دي د الله بنده ګان تاسو سلفیان به ختمي د شرک تورتم سلفیان به ختمي د شرک تورتم اوس داسې یوازې کېدم داسې کې نه راسي تاسو درې واړه شوئ زه تاسو درې واړه زه په یوازې خبره هسې ټیم تاسو درې واړه زه په یوازې د الله پزه څه تاسو درې واړه زه په یوازې زه تختم نه در میدان نه د نر غوندې ته ورتېږم د وخت بدعتي ته جوړ دی غم سلفیان به ختمي د شرک تورتم پاک لک عزمونو اخلي قدم سلفیان به ختمي د شرک تورتم الله بندگان تاسو مناظرو نمونه مې اورېدلي مناظرو نوم مو شرمو علم مو شرمو تاسو د علم په ترتیب پیږئ ولا زه ته په یوازې کېنم او تاسو درې ځان غاړه نه کړئ اصول دغه اصول دي د مناظرې چې یو په یو دسه کېنم راځه اصول دا کوم اصول دا چا جوړ کړي د اردو کتاب در راغسته د اردو کې د رسالې وې دا اول شرط ما سره ګورې ما به د اردو کتاب کاروان د سلفي شاهین حمله کړي په بدعتي اوسټینګ بنشي په سپین میدان سماري خویلري مهر داعي قرآن او سنت تابع محکم سلفیان با ختمي د شرک تورتم الحمدلله زه د هر چا سره کېناستلی یم مناظرې کې ستا د اشاعت والا سره کېناستلی یم بریلیانو سره کېناستلی یم جماعت اسلامي والا سره کېناستلی یم نورو سره کېناستلی یم خو لکه دا تاسو چې دا د تېښتې مسله ده چې یو سړی وایي چې یاره زه څه د هر څه منم موږ در سره دا منو یار که نه درته وایو چې ته مناظر شوې دا د صدر شو یا ته صدر سره د مناظر شو خپله خپل وظیفه په ادا کې راشي زه دواړه کار کوم که نه ولې پته دواړه کار ولې کې دواړه کار کوم دا کوم ځای کې راغلي چې دا به دواړه جدا جدا کوي دا کوم حدیث کې راغلي کوم آیات کې ته د شرط ما څه ولې لګې چې کتاب و سنت کې نشته اول نه دی لګولی اول نه مو شرطونه یار ته راغلي شرطونو ته ته شرطونو ته راغلي اول نه ما څه کوم شرطونه لګولي دا په اخره چې زه تاسو یوازې راتلم دا به چې یوازې راغلي وي نو خو ډېره ښه به وه تاسو زه یوازې راتلم د الله مدد خو ما سې د ملګري په عذاب کړم چې ما داسې پته تاسو داسې نخرې کوي ډېره اوس داسې یوازې کېدم داسې کې نه راسي چې ده وویل چې تاسو درې واړه شوئ زه تاسو درې واړه زه په یوازې خبره هسې ټیم تاسو درې واړه زه په یوازې د الله پزه څه تاسو درې واړه زه په یوازې زه تختم نه در میدان نه د نر غوندې ته ورتېږم دلایلو راته وې د صدارت کار کې دا طریقه ده د مناظرې د الله رسول کې کوم مناظرې کړي دي دا ضروري نه ده هغه یې مخکې نه هغه شرط لګولی تا ما څه دا شرط مخکې نه دی لګولی شرطونه زه نه یم راغلی خو دا شرط مخکې نه و چې یو کس به کښېني دا شرط بالکل دا و دا شرط خو د مناظرې خو دا طریقه نه ده که نه ته چې څه یادې دا مناظره چې دا وروره ته د مو شرطونو ته راشه د مناظرې کوم شرطونه یې هغه مې در سره لیکل کېښودل مې در سره نو ته رانغلې غلطي نه وه د صدر خو دونه مهم کار نه وي که نه صدر خو صرف تنقۍ منقۍ او دا شي نه کوي نه چې وکړي که نه به خبره خلاصه شي دېنه تېر شه راځه ډایرکټ دلایل شروع کوو دلایل شروع کوو ته خپل دلایل وایې او زه هم دلایل وایم پته به میدان باندې لګي چې دلایل د چا سره دي د الله په ذات درته قسم خورم یو حدیث راته پېښ کړه قرآن کریم راوړه زه د قرآن کریم لاس ږدم د ده نه مخکې د زه ته حنفي نه شم مانه جرم واله یو دلیل راوړه یو دلیل قرآن کریم راوړه یو قرآن کریم یې د لاس یو دلیل درې یو دلیل راوړه په دې خبره باندې د ټول اشاعت والا څه کې چې د دیوبند والا څومره احناف چې دي ټولو ته یو حدیث چې صریحي د امین مسله پکې اخوا دېخوا مسلې کې نه چې کله د دعاګانو چې زما ګوره دعاګانو مسله تاسو نه ماسته امین مسله ده په دې خبره به ښه دماغ کولاو کوي بس نه چې بیا تاسو دعاګانو چې نه داسې مې دا شرط لګولی د اول نه د دې په خوله باندې ما دا شرطونه لګولي چې ما ته به د امین نه علاوه بله یوه خبره نه کوي د دعا روایتونه به نه راوړي د امین روایت به راوړي چې صریحي صحیح دا معنی چې په هغې باندې جرح نه وي د محدثینو جرح پې نه وي او متصل روایت وي سند منقطع نه وي دې درې شرطونو باندې یو حدیث راوړی یو حدیث دا اصطلاحات حدیث کې شته
دا اصطلاحات قرآن کې شته پیغمبر په دې خبره ته نه نو ته په دې خبره نه پوهېږې د مناظرې په دې اصولو دا حدیث څنګه د مناظرې نه دا حدیث کوم شرایط دا ټول اصول دي دا شرایط حدیث اصول دي دا د مناظرې اصول دي محدثین اصول دي تاسو محدثین اصول ویلي دي دا خطیب بغدادي کتابونه وګوره د محدثین اصول چې ته د محدثین اصول څنګه مانی د محدثین لپاره خپل اصول دي د مناظرې لپاره خپل اصول دي ته مال دا د قرآن او د حدیث نه ثابت کا چې مرفوع څه ته وایي متصل څه ته وایي په قرآن کې راغلي په حدیث کې راغلي راځه بس صحیح قرآن کې وخایا دیر سپاره قرآن دی الحمدلله تر والناس پورې وایا دا په کمال وخی چې مرفوع حدیث ته متصل دی حدیث د نبی علیه السلام اصول حدیث نه دي اصول مناظره اصول حدیث نه دي اصول حدیث دا ټول د احادیث نه ثابت دي یو مسله خطیب بغدادي کتاب دی الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع دا کتاب له وګورئ کله تاسو د دې اصول ډېر لري کړی دا همدا اصطلاحات د تفهم همدا اصطلاحات د قرآن او حدیث ثابت دي اوس ما اوس دغه مسله نه ده زما اوس مسله په امین بالجهر امین راځه امین راځه دا اصطلاحات ولې وایو اصطلاحات من ما دا دې مې چې کسوري کا په دې شي کسوري کا دغه خبره ولې کې دا شروع کړل لکه ته چې دا اصطلاحات وایي کنه نو دا د قرآن نه پیش کا د حدیث نه پیش کا نه دی صحیح ورم نسبه دی یو مسله مې ته شي کسوري کا زسته دغه مې دوباره مناظره کوم په دې امین بالجهر باندې دې مسله زه نشم کولای بس سره مې یلکه دا زرا غلی ستړي ما د شپې مو شي شو ګیره کړی دي دا دومره خواري مهنت هم سره کړی دي چې موږ باس نشو کولای الحمدلله چې باس نه کولای شو تا به ټیم نه ځای کولای دي د ټیم پاسه دا تاسو درې وانه خبره کوي او زه ځان لکم یو خبره کوم بس کوي نه دی نه کی مناظره بولې سره خبره مستقبل دا ته وې چې مال یو حدیث راوړا چې پای کې جهر راغلی وي پای کې دوام راغلی وي پای کې دا راغلی وي چې نبی رسول الله فرمایلی وي چې په ګورو کې بجهر سره وایي یو لسو کې اخفا کوي دا مال یو صحیح حدیث کې ما ته بس ماشاءالله پولیس ته ډیر عقلمن انسان ورته مدرسې کې وخت کړی ما درکړې اوس مدرسې ته پاتې شوی چې دا پاتې شوی په مدرسې کې دا علم له داسې زده کړي چې د الله رسول بده شوی چې په دې ټیم کې په پلان کې راکات کې په پلان کې ټیم کې به امین بالجهر حدیث کې کلیات راځي دا سره د الله رسول په جهري منځونو کې امین په تیز وي د دې هغه موږ د استدلال کوو چې ګور د امین بالجهر دلایل شته او د کوفیه د اخفاء دلایل نشته دا خپل د کلیات معنی کنه کلیات راځي که تاسو هغه سره خبرې کوئ نو کوي دی بیا هغه کدا نه کوي کلیات معنی احادیث سره غلې قوانین کلیات معنی قرآن کې راغلي نو معنی قرآن کریم نه نه قرآن کې چې کلیات ذکر نه قرآن کریم امین بالجهر شته یا امین بالاخفاء شته دا دعاء ده تسمع بس دعاء كده لا امين بالكل دعاء امين بالكل دعاء ابو داود ابو داود انت فهمت ده دعاء يعني هذا زي فهمت ده دعاء وسولي تخصيصات وسخيمه كان تبع دعاء زي دعاء ده ست خيمه كان ده اعطينا برباح قول من يد الله رسول من ده الله رسول ده دعاء ده وتبع دعاء ده اعطينا برباح قول من يجي دعاء ده اعطينا برباح پیغمبر ته تر پیغمبر اعطينا برباح برابر حالانکه هغه روایت معلق ده بخاری کې روایت دی ترى لقيقه اعطينا برباح روايه وسرا روايه ابو داود سرا یو خبره خو وره كمان ته چې داسې یو حدیث ما سبب امين خبره كده دعاء خبره زه دعاء خبره امين خبره تاسو ما خبره امين معنی امين بھائی بالکل بدل دعاء بالکل نه تاسو ربنا دعاء بس دا خبره کوي کنه دا دعاء لك امين دي زما خبره خو زبط الصريح امين خيم او صريح امين براده خيم ده متشابهات وبسبانه زي واهل الزيغ ونبذانه جوړي صریح بکیا بالکل صریح په تعمین یوم داسې به صریح ہے چې نبی علیه السلام ورسره صحابه کرامو په منځونو کې په جهر سره ټول آمین ویلي دا صریح حدیث خو داسې صریح حدیث خو بس سو خو خو نکاونه چې موږ د صرف داسې ثابت شي کنه چې د الله رسول په تیزه باندې امین ویلي دي او صحابه په تیزه ویلي کده ټول وخت په کیو کنه دا ټول کډره ده نه دا حدیث تاسو یو مسله هذا سیده تاسو یو مسله ته ماته وخت د اسلام یو مسله چې پاره کې دای چې دا ټول صحابه هم کې د الله رسول هم کې یو مسله د دین وخت وځه تاسو ما په دې ځد نو صحابه هم کړي نبی رسول الله کړي یا دا دلیل وخت یو دلیل وخت چې کوم ځای چې ټول کې یو دلیل وخت وځه
یو دلیل نه دې کړی مونږ یو دلیل دا ته دلیل لاوړه ورګه ما خبرو ته یو دلیل لاوړه ته به خبر نه ورګه ما خبرو مله چلاکی مګوا ته ما ته داسې وای چې داسې ما ته داسې دلیل وکړ چې د الله رسول او صحابه ټولو په جمع باندې امین بالجهر ویل زه تاسو یو مسله د اسلام داسې وخوا چې په دلیل سره به دا خبره ونه کې رضانه باندې لګي چې صحابه دا کړل د صحابه امین په تیزه په ټولو بشری کې ویل دي په روایتو کې کوم د صحابه د ټولو ذکر نه راځي صحابه دا راځي چې د الله رسول په تیزه امین ویل صحابه په تیزه امین د ټول ذکر چې کوم دی دا کله ګوره دا لازمي نه دی ته ځان ظالم دغه ما جوړاوه امین ما جوړاوه د امین بحثونه کې خبره بخپل پوره ثابتای خبر اول تا ما دا ویل دي چې د ټول صحابه چې کوم د ټول اوقاتو کې په هر موږ کې او هر ټیم کې د ماخام په ټیم کې جدا او د مازیګر په ټیم کې جدا او د مسپړن ته د یو یو ورځ جدا جدا ثابت دا خو چې تلقیحات نه ته دې نه غاړه کې دې غاړه کې دا مناظره رور می تو استاد نه وایې کنه تو استاد نه وایې داسې ولا وایې کو استاد تاسو خپل خبرې کوي بیا دې ته ما د څه دا ما لګا چې ټول صحابه اواز اول وای تاسو درې باندې زی اواز ګوره مولوی صاحب خپل کې هر څه فیصله وکړه مولوی صاحب دا پرې ده زړه مولوی صاحب خبر لراشه ته ما ته د څه وګره چې ټول صحابهونه او د الله د رسولنا په یو منځ کې امین بالجهر ثابت کړه ته صرف د الله د رسولنا صحابه هم دغه صرف د الله د رسولنا په یو صحیح حدیث کې ماته ته اخفاء ثابت کړه یو حدیث یو ثابت کوم کنه یو ثابت کړه ثابت رقم دا کنه مناظري اصول تراشه دا ثابت یو حدیث راوړه او ما ته تندر شي ته کته د مور علي په اسکلی کنه ته مال د چیلنج راکړه چې ته زو ضرور روایتونه پېښ کوم کنه په تواتر روایتونه ته پېښ کوم کنه چې د الله رسول په جهر باندې امین ویل دي صحابه د مسجدونو ګړنګوري کې دي الله باندې تاسو مناظرو نمونه موريدي مناظرو نمونه مشترم او علم مشترم تاسو د علم په ترتیب پیږي ولازم ته بیوازي کنه تاسو د انسان غاړه نه اصول ته اصول دي د مناظرې چې یو په یو د سکینم راځه اصول دا کوم اصول دا چا جوړ کړي د اردو کتاب دراغسته د اردو کې د رسالې وي دا اول څه ما سره ګوره ما د اردو کتاب نه پېښ کړي د مناظرې خو ګوره ما د شرایط نه مانی نو استاد د صبر زمان یا د خبره پکې راځه استاد ما سره دا خبره نه چې د اردو کتاب یا د پلاني کتاب ته مال وې چې د درې می صدینه پخکته ما ورله صبر ما ورله سوې ما چې د یو بل سره کینی نو زه په دې نه پوهېږم ادي بیا د یو بل سره کوي خاصه داسې وکړه ما د مناظرې اصول ترازی راشه کنه راځي نو